انشاءالله د چا شپارسو سیاسي دباو یا دغه کې نه راځي د چا افروج نه مني دلته چې د غلا غلطۍ کمې کاتې شروع وي انشاءالله تعالی هغه ډېرې کمې شوي دي چې له چارهده به د امن یو ګهواره جوړه شي. نو انشاءالله چې د ډي پي او صاحب چې کوم دی دغسې خو کسان لکه څنګه چې ایماندار او پرسناس خلک افسران چوکیاتو ته یا تاڼو ته لیږي نو انشاءالله د امید لرو چې حالات به نور هم دغه کي. استاد خبره شکور د چوکۍ وکړه نو هغې ته حکمت شاه خان راغلی دی هغه هم ډېر ایماندار سړی دی انشاءالله د چا شپارسو سیاسي دباو یا دغه کې نه راځي د چا افروج نه مني او انشاءالله موږ د امید لرو د هغه هم دا تمه لرو چې دغسې نورو چوکیاتو کوم چې کوم انچارجان دي هغوی هم دغسې بېباک او د انصاف سره تقاضي پوره کوي او د سیاسي دباو نه علاوه به خپلې فیصلې کوي. موږ دا امید لرو چې څنګه دغسې ذمهوار خلک او یا پرشناس خلک راځي نو انشاءالله د پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی هغې باندې به داسې داغ نه لګي او انشاءالله د انصاف چې کومې تقاضي دي هغه موږ وینو چې د ډي پي او صاحب په دغه کې برابر شي. موږ به دا هیله لرو چې نور هم دغسې ښې فیصلې د علاقې دپاره وکړي د ضلعې دپاره وکړي او دغسې فرشناس افسران چې کوم دي هر ځای ته راولېږي. موږ یو ځل بیا د ډي پي او صاحب او دا چې کوم ایماندار افسران دي د هغوی ټولو یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کړو. ډېره مهرباني. باقي موږ انشاءالله دا امید لرو چې امن و امان دا کومه مسلې چې په چارسده ډسټرکټ کې روانې وي د دې ډي پي او صاحب سره د راتلو سره هغوی ښه طرف ته روانې دي او دا امید لرو چې انشاءالله نور هم چې دا کوم اقدامات دوی کوي د امن و امان دا مسلې به انشاءالله نور هم ښه طرف ته لاړې شي. خالق نوم دی د شکور سره تعلق ساتم او د شکور د بازار پریس سیکرټري مې ما بالکل یاره ډي پي او محمد وقاص خان ډېر ښه کارونه شروع کړي دي او یو ښه سړی دی او دلته چې موږ له کوم انچارج راکړی دی سب انسپکټر حکمت شاه خان دلته چې د غلا غلطۍ کمې کاتې شروع وي انشاءالله تعالی هغه ډېرې کمې شوي دي. ډېر موټر سایکلې پټې شوي وي خو چې دا راغلی دی انشاءالله تعالی چې مړی به کېدو هم هغې کې به موټر سایکل پټېدو د بازار نه 20 موټر سایکلې پټې شوي وي خو چې دا راغلی انشاءالله تعالی هغه کاتې ختمې شوي دي. یو نایس انسان دی تکړه سړی دی. بالکل جی زمونږ دا موبایل چې کوم دی دا به د غزن کلي ته سار لاړلې دا موبایل به سار هلته تللو خو چې دا حکمت شاه خان راغلی او دا ډي پي او صاحب راغلی محمد وقاص خان نو زمونږ موبایل صرف ګش کیږي دغه ځمکو کاتې ختمې شوي دي انشاءالله. دې کې خو د ډي پي او صاحب چې کوم دی دا کومې بې دخلۍ چې روانې دي هغه هم پکې حکم جاري کړی دی چې یاره دا دې په جرګې سیسټم سره وشي او زمونږ دلته چې به د چوکۍ کې هم کومه مسله راځي د بې دخلۍ خلاف دلته خو د کیسانۍ یو ملک دی تا ته پته کیساني ده نو انشاءالله دا خلک دلته حکمت شاه خان کینی او دا خبره او چې کوم دی نو خبره ختموي. بالکل جی موږ د ډي پي او صاحب نه مطمئن یو د حکمت شاه خان نه. زما نوم جانزیب دی د دې شکور علاقې سره تعلق ساتم یو سماجي کارکون یم. خبره داسې ده چې زمونږ دا چې د چارسده چې کوم ده نو دا د مسایلو ګډ دی دلته مسایل چې کوم دی ډېر زیات دي او د هغې غټه وجه چې کوم دی دلته زمونږ سیاسي دغه ده څوک د یوې چترۍ لاندې څوک د بلې چترۍ لاندې څوک د بلې چترۍ لاندې څه د حکومت وقت نو چې کومه کارکردګي څوک ښیي نو هغه به یې دلته څوک ډیوټۍ ته نه پرېږدي که ډي پي او صاحب وي او که هغه ای سی ټو صاحب وي او که ډي اس پي صاحب وي خو چې د کله نه وقاص صاحب دلته دا خپل دغه جوین کړې ده نو په مسایلو کې او په کومې لانجې کونجې دي که بې دخلۍ دي که کیساني ده که د غلا غلطۍ څه خبرې ته نو د کافي حده پورې هغې کې چې کوم دی راغلی کمې او ډېر ښه اقدامات یې شروع کړي دي او زمونږ به د موجوده چې کوم چارواکي دي که د پولیس محکمې دي او که سیاسي دي دوی خپل کار ته پرېږدي انشاءالله لرې نه ده چې د چارسده به د امن یو ګهواره جوړه شي دلته به بالکل امن و امان راشي.